زمونږ دا یو ډېر لوی عالم تېر شوی دی عبدالرحمن جابي رحمت الله علیه یو کتاب یې لیکلی دی شرح جامي نور طالبان یې وایي د نشو کتاب دی دی شاعر او صوفي شاعر او داسې صوفي شاعر چې داسې عاشق شاعر روان دی د مدینې منورې په سفر چې سمنځي سفر یې وکړو هغه زمانه کې د مدینې شریفې چې کوم گورنر دی والي هغه نبی علیه السلام په خوب کې ولید یو سړی را روان دی په قافله کې مدینې شریفې ته نوم یې عبدالرحمن جابي دی دی بند کتې دی مدینې شریفې ته رانشي د مدینې شریفې گورنر فورا پولیس ولیږل وی دا سړی واپس کړئ قافله را روانه وه هغه ځای کې تپوس یې وکړه عبدالرحمن جامي پکې شته وی او دا سړی دی وی تا ته د مدینې په حدودو کې داخلېدو اجازت نشته ګورنر صاحب وایي دې به نه پرېږدو ته مهرباني وکړه واپس ځه ډېره ښه ده جي واپس یې چې واپس یې کړو دا پولیس والا را واپس شو نو هغه بیا را روان شو په سبا شپې له ګورنر بیا خوب ولیده وی ګوره تا ته ما وایي چې دا سړی مه را پرېږده او تا بیا را پرېښوده وی حضرت ما خو کسان لېږلي دي زه به بیا ولېږم ساري بیا پولیس والا ولېږل دا سړی واپس کړ او که واپس نه شو نو ګورې پویه که بیا جیل کې اچو پولیس والا بیا په لاره کې ورلل وی ګوره تا ته مونږ پرون ووې ته مو واپس لې ګورنر صاحب حکم دی چې ته به نه راځې مدینې شریفې ته ته واپس نه شوې او که دې له پاسه هم رالې نو بیا به دې ګورې خیر دی پولیس والا راغلل اطلاع ورسوله په درېیمه شپه نبي علیه السلام بیا دې ګورنر په خوب کې وی ګوره تا ته ما نه وې چې دا سړی واپس کا خو هغه دې را روان دی گورنر سے پولیس والا ته حکم وکړو چې دا عبدالرحمن جامي گرفتار کړي دې نه سمېږي مونږ یې واپس کوو دې نه واپس کېږي پولیس تا ول سړی گرفتار کړو چې جیل کې واچو د شپې بیا گورنر نبی علیه السلام په خوب کې ولیدو وی تا ته ما څه ویلو چې دې جیل کې واچوه تا ته ما نه وي چې دا سړی واپس کړه نو ته جیل کې اچې دې مجرم خو دی چې جیل کې اچې وی حضرت څه وکړم ورسره نو هغه خو نه پنې کېږي راځي او تاسو وایئ چې مې پرېږدی نو ما جیل کې واچو ولې حضرت دې نه پرېږدی جیل کې بیا پې ولې خفه کېږې وی دې مجرم نه دی ګناهګار نه دی چې دې جیل کې اچې وی حضرت منې کوې ولې وی ځکه یې منې کوم چې دې یو نظم جوړ کړی دی یو قصیده یو نعت یې جوړ کړی دی او دې به راځي هغه نعت به زما د قبر مخکې وایي ما ته مخامخ او داسې خشته مزیدار نعت دی بهترین چې که دا نظم یې په خوږ اواز زما د قبر مخکې ووایي ممکن ده چې د قبر نه لاس راوباسم او دته له ستړي مچي وکړم یو فتنه به دې جوړېږي دې پوه که چې دغه نعت مو وایه دغه نظم مو وایه په دې پوه که او باقي پرېږده زموږ د طالبانو پخوا یو کتاب وی یوسف زلیخا د فارسي یو کتاب د ده هغه نظم د هغې په سر کې شته ډېر اوږده اشعار دي یو ټکي پکې داسې هم دی ما نه یېرېږي بینو آور سر از برده یمانی بینو آور سر از برده یمانی که روی تست صبح زندگانی ای الله رسوله لږ غوندې دا سر دی د دې خشته ښکلي کفن نه بار راوباسه تا په دې مخ مبارک چې دا کم د یمن اعلی خشته څادر پروت دی دې نه خو دا سر مبارک لږ بار راوباسه ولې بالکل دا مخ مبارک دی لږ غوندې د دې یمني څادر نه خو بار راوباسه ولې ځکه چې ستا مخ مبارک د جون سبا دی سبا څنګه چې د ورځې سبا راښکاره شي او رڼا شي نو د انسان جون د تیارې نه رڼا ته به الوځي چې ستا د مخ مبارک شغلې پې پرېږدي حجاب لرې که د مخه محبوب ورو ها حجاب لرې که د مخه ګلفم ورو صنم په دې کې د ګلفم وایي دا بخي خیر دی هغې خو د یو عشق په بنیاد ښکلي لفظ ویلی دی په حجاب لرې که اصل د حاجي صاحب د دغې کړی لفظ صنم نه دی ښه ګلفم دی دا شاعرانو خطا کړی وروسته تاسو ناقوانانو خطا کړی لکه حجاب لرې که د مخه ګلفم ورو څنګه دی ورپسې چې مې لرې شي د زړه ځینې غم ورو حاجي صاحب هم وایي واقعي حاجي صاحب رحمت الله علیهم یو بهترین عاشق و الله یې زموږ د ټولو په زړونو کې د حضور پاک مبارک او د هغه د کلي محبت او عشق پیدا کړي
یو صاحب د قصیدې د قصیدې برده ډېره مزېدار ښایسته قصیدې لیکلې ده. نو دا قصیده چې دا قصیده برده دا سړی چې و نو دی پخپو باندې دغه و دا شلو شل په دواړه خپو باندې شلو او ده به د بادشاه په صفتونو کې نظمونه لیکل. د یو بادشاه به یې ولیکه د بل بادشاه ته به د بادشاهانو له او چې هغه نظم به د بادشاه پخوا دا رواج و شاعرانو به شعرونه جوړول او بادشاه ته به دربار ته راغلل هغه نظم به پیښ نو بادشاه به یې انعام ورکوو. نو دې د قصیدې بردې د خاوند به د بادشاه صفت کې شعرونه جوړول او بادشاه له به ته هغه به ولې انعام ورکوو. پالې جوړو پښتو شل کټ کې پروت دی زړه کې وایي چې یاره ډېر لوی افسوس دی چې ما د هر بادشاه په صفت کې یو نظم یو نعت جوړ کړی دی او تللی مې ان ورته وروړی دی انعام مې اخیستی دی. د نبي علیه السلام په صفت کې مې یو نظم اوسه پورې نه دی جوړ کړی. عجیبه شاعر یم. نو د ماسخوتن چې وده کېده نو ویې راشه ودرېږه یو نعت جوړو یو ډېر ښایسته مزېدار نظم ښکلی نعت یې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم جوړ کړ او چې څنګه یې جوړ کړ وده شو په خوب کې رسول الله مبارک ولیده. دی ورته وایي د الله رسوله ما د ډېرو بادشاهانو په صفت کې نعتونه جوړ کړي دي نظمونه قصاید ان ورته اوروړي او انعامونه یې راکړي دي. بېګا چې وده شومه نو زړه کې مې سوچ راغی چې د خپل ښکلي پیغمبر یو نظم او نعت ته جوړ کړ. نبي علیه السلام کېښوده وی په دې کښېنه او نظمونه وایه شعرونه وایه. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. اے پیغمبره ستانه خشته انسان ما په خپلو سترګو چېرته نه دی لیدلی او ستانه ډولې شخصیت د مور نه دی پیدا. څونه خشته دی. وأحسن منك یا وأحسن منك وأجمل منك یا وأجمل منك لم تر قط. نو ما د سترګو ستانه ښکلی شخصیت لیدی نه دی ولم او ستانه خشته شخصیت مور نه دی راوړی. واقعي نبي علیه السلام خشته شخصیت او بیا څه وایي خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. الله د هر عیب نه پاک پیدا کړی هیڅ عیب د کې نشته. او اخر کې وایي دې ته انداز سوچ وکړئ وی داسې پیدا یې که نه لکه ستا چې ځان څنګه خوښ و هغسې پیدا یې. د انسان ځان چې په خپله خوښه پیدا یي نو هغه زور به ښایسته د چا په ځان کې پوټی نو کوزن نیک و داسې پیدا شوی لکه چې ستا کوم شکل خوښ و الله هغسې پیدا کړی. یو ځل نبي علیه السلام مبارک ته عرض کوي د الله رسوله د قریشو بد ویمه په شعرونو کې مذمت ورته وایي د هغې مذمت کوم بد یې ویم ځکه چې هغې تا پسې شعرونه جوړوي. نبی صاحب مبارک ورته وفرمایل کیف بنسبی زما نسب سره به څه کوم چې د قریشو بد وی په هغه خو زما خپل خپلوان دي نو ته به بنو هاشم او قریش په یادې څه به کې زما نسب سره وی لأصلنک منهم کما تصل الشعیرة کما تصل الشعرة من العجین. وی تا به داسې پاک وباسم لکه ویښته چې سړی د وړو نه وباسي ویښته چې د وړو نه وباسي که نه او هغې پورې هېڅ قسمه داغ ني داسې به تا محفوظ پرېږدم او قریشو بد به ویم ځکه چې تا بد وی. نو د نبي علیه السلام مخکې به شاعران رالل او ښکلي صفت مزېدار به یې ورته کو. خیر نبي علیه السلام مبارک ته دغه صاحب د قصیدې د شپې وایي د الله رسوله که دې خوښی یو نعت مې بېګا جوړ کړی دی درته یې واورم وایه واوروه. نو د صاحب هغه نعت شروع کړ چې نعت یې شروع کړ که نه وی نبی علیه السلام مبارک به داسې سر خوده لکه څوک نعت وایي که نه زمونږ بشیر جان حافظ صاحب نعت وایي او مونږ ورته په شوق کې راشو او مونږ ورته را سر داسې خوځو خدا نیکبخت مونږ باندې خدای نیولی دی یو نعت راته نه وایي. خیال دې راغلی خدای دې خوشحاله کړي دې غریبو لوی خدمت کوي محنت کوي هغه جمعه راځي کیسټ ډکوي دا لوی دغه نو ټولو مرګو دی الله خوشحاله کړي. نو وی نبی خان مبارک په سر لا څه خوځو چې نه دې سین خلاص کړ نو حضور پاک مبارک ورته مسکی شو ټول کزم یو انعام در کوم کنه
بادشاهانو ته چې بلنات وي انعام به درکوم زه م یو انعام درکوم نو نبي اسلام مبارک خپل صادر کوز کو عربیه کې برده یا برد یمني صادر ته په یمن کې په هغه زمانه کې اعلی صادرونه جوړېدل نو صادر یې کوز کو په دې واچو دا صادر دی والا سحر کې دی د خوب نه راپاسې د حضور پاک مبارک د صادر په د پاسه پروتو او چې خپې هغه خولې جوړو خپې هم جوړې شوې پالج نه جوړو خپې شلو ټیک ټاک بس ډېر خوشحاله شو صادر ځکه خو دې قصیدې د قصیدې برده وی نو جناب راپاسې چې راپاسې لمانځه له روان دي نو په هغه کلي کې یو ډېر لوی عالم اوس اپا منډه را روان دی چې را روان دی د دروازې نه دی څنګه ووته اوس په خپو جوړ شوی دی صادرې په وګورې سړی خوشحاله دی ورته غاړه وتلال کی سلام علیکم اله شابه کې بیګا دی نبی علیہ السلام ته کم نظم ویلی دی ماته به وی کم نات چې دی ویلی هغه عالم هم د کشف خاوند او مبارک تشه دا صادر دی مبارک شو چې خدای پاک جوړ کړی دا دی مبارک شه شابه ماته هغه نات ووایه او ته وایي چې څنګه کوم ناته وی بیګا چې د نبی علیہ السلام مبارک ته وی الله بنده خو بیګا ما خوب لیدلی او نات مې د شپې یو چا ته څه پته ولګېده ته څه خبرې ته خو ماسخوتن نه جوړ کړو وده شوه په خوب کې مې نبي اسلام ته وی نه تا چې حضور پاک مبارک ته رانات وی زما اورېدلی دی او نبي اسلام مبارک به راته راسره مبارک داخله کوم شابه ما ته به دا وی نو هله به جومات ته رانه ځي هله کشف خاوند ابې پوه شو هغه په وی هغه نه پسې جمعه ته پرېښه نو چې نبی علیہ السلام مبارک ته مخامخ ودرېږي او د زړه د محبت نه درود او سلام ته دی الصلاة والسلام علیک یا رسول الله الصلاة والسلام علیک یا نبی الله الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق الله الصلاة والسلام علیک یا خاتم الانبیاء اے د پیغمبرانو اخیری پیغمبران اے پټول مخلوق کې غوره پتا دې صلوات و سلام دا خلق وي او بلکې دا ورته وي د الله رسول دې خبرې کوي کوم چې تا خپل حق رسول دې د امت خیر دې لټول دې دا مو ورته چې د الله رسول دا درخواست په حضور کې کوم چې زری ګناهګار ما توبه الله ته استدا تب د الله په حضور کې زما لپاره سفارش کې بیا لګور مخ کې شي حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو مخامخ سلام کی اے کہ صلات تیسے سلام دے السلام علیکہ یا ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ اے ابوبکر صدیق پتا دے سلام اے نبی علیہ السلام دا غار مرگری پتا دے سلام بیا لے گورمخ کشی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ علیہ السلام ہوئی اے عمر فاروق نبی علیہ السلام مرگریا دویم خلیفہ امیر المومنین پتا دے سلام دا سلام ہوئی بیا پر بل دروازہ دا باب البقیع ہوتا ہوئی پاغي باندې باروزي کو موقوا یو دو رکعات نفل مکي دعا مکي د الله ذو الجلال په حضور کې نو حاجی سے دغه سلام په نبی علیہ السلام باندې وای بعض بدقسمت خلک می ګوري ما ته یو سړي خبره کوله یو دو بوډاګانو وی اخیری دعا دی وا فسواله تجو مو ته کې لك سلام وی مو سلام دني ورغلی لکه شپږ امر ودلی و موتلا سلام یروي هلته کې رشي مونږ یریږو چې څنګه خوب پکې نه شو وایي مې ستا دا جون خدای بې خو باسي رشي سوزکي پورې خو چې نښلي نو یارېږي نه چې پرې وبځم دالې پورې لکه رتوتیانو پنځه شپېتې نښت بره سر ته خېجې اوس که دلی کې چا روجې ویشلې او یا مثلا 200 روپۍ چا ویشلې بیا به دا نه وی چې ورېږه یاره ټیل دی او خوب بشم پکې مدینہ منورہ د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د ہجرت وطن دے آغا کلی آغا وطن کم تا چی د دوارو جہان مبارک سردار سفر کرے دے ہجرت کرے دے خپل کور کلی پریخے دے او آغا وطن چی پا کم کے رسول اللہ مبارک د منزو داغی جماعت داغی دا منبر داغی محراب حتی کہ دا اغی قبر مبارکم پاغا مبارک ذکر ہے نو حاجیان التلال شی مدینہ منورہ دیر مبارک کلی دے
نبی علیہ السلام مبارک چې کله هجرت وکړ دې زوړ نوم یثرب و. یثرب د بیمارۍ ځای ته وایي. دې کې به عموما خلک ناجوړه کېدل او د بهر نه چې به څوک مسافر راغی نو ناجوړه به شو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیمار شو. حضرت بلال رضی الله عنه ناجوړه و. اکثر صحابه بیماران شو. نو نبی علیہ السلام ته درخواست شو چې د الله رسول د الله را د دې سوال وکړه مونږ خو دلته مدینه منوره کې خوشحاله نه یو، دلته خو مونږ ناجوړه یو. پیغمبر علیہ السلام مبارک د الله په حضور کې سوال وکړو اللهم حبب الینا المدینه، یا الله مونږ ته مدینه منوره خوښه کې، وصححها او الله ته آب و هوا مزیداره کې، ته دا ځمکه د ژوند د تېرېدلو قابله کې، ته خشته کې که حبنا مکه لکه څنګه زموږ مکه مکرمه خوښه ده، او اشد بلکې د مکې مکرمې نه راته زیاته خوښه کې. دعا وکړل. سحر د شپې خوب ولید او سحر یې صحابو ته بیان که. بیګا مې خوب ولید یو ببرسرې توره ښځه د مدینې منورې نه ووته جحفې ته لاړه. د الله رسول تعبیر دی وله څه وویسته وی د مدینې منورې هغه بیمارۍ او وبا الله له دې ځای نه وویستلې جحفې ته منتقل شو. جحفه یو بار ځای دی. بس آب و هوا مزیداره خوشګواره شوه، بیمارۍ ختمې شوې او د صحابه دومره محبت او مینه د مدینې منورې سره پیدا شوه چې دومره هغه خپل کلي وطن سره بیا نه وه. او تاریخ لیکي چې اوس هم د جحفې سره نږدې چې کوم علاقه ده هغه ډېره سخه او ډېره خرابه ده. ولې نبي علیه السلام وفرمایل د دې نه هغه وبا هلته منتقل شو، هلته څوک اوسېدی نه شي. او مدینه منوره خشته ښکلې مزیدار آب و هوا او د انسان د خوشحالۍ تر ننه پورې یو ښکلی وطن جوړ شو. نبي علیه السلام مبارک ورته نوم هم بدل که. یثرب خو د بیمارۍ ځای ته وایي، بیمارۍ ته وایي. د دې نه پس به دې ته یثرب نه وایي. د دې نوم شو مدینة النبي. خپل نوم یې مدینة النبي دی. مدینة النبي څه ته وایي؟ د پیغمبر علیه السلام ښار ته وایي. دا د نبي علیه السلام ښار دی. نو اوس هم چې نوم یې خلک اخلي نو مدینه منوره ورته وایي، یا مدینه مطهره ورته وایي، یا مدینه شریفه ورته وایي. د عزت ته وجه ده. دکه د چا یو عالم نوم اخلي نو خلک صیب ورته وایي، یا د قرآن نوم اخلي نو قرآن شریف ورته خلک وایي، یا د حکمت ډک قرآن خلک وایي. دارنګې د مدینې منورې نوم چې خلک اخلي نو منوره ورسره وایي، مشرفه ورسره وایي، مکرمه ورسره وایي، شریفه ورسره وایي. د عزت په خیال ځکه د دواړو جهانو د مبارک سردار وطن دی. مکه مکرمه چې کله فتح شوه په 8مه هجرۍ کې نبي علیه السلام مبارک راغی، په مکې حمله وکړه، فتح شوه. بعضې صحابه کرامو په زړه کې دا یو شک راغی چې یاره نبي علیه السلام به خپل کلي کې پاتې کېږي اوس ځکه کلی پرې فتح شو، او که موږ سره به مدینې ته ځي، منورې ته ځي. او نبی علیه السلام مبارک چې د غنیمت تقسیم کو نو د مکې هغه خلک چې په دا جنگ په وخت کې مسلمانان شو هغوی له لږې زیات مالونه ورکړل. په دې خیال یې زیات مالونه ورکړل چې نبی علیه السلام وی د دې په زړه کې لږې د اسلام سره مینه پیدا شي، د اسلام د برکت به مونږ ته خدای بلا مال میلو شو. هسې نه چې مونږ ته مدینې شریفې ته لاړ شو او دا واپس کافر شي او زمونږ مسلمانان مړه کړي بیا. د مدینې شریفې د خلکو په لکه لږه ګیله راله. ګوروي نبي علیه السلام نه د مکې دغې خلکو له چې دا اوس مسلمانان شو ډېر مالونه ورکړل، مونږ یې را نه کړ. حضور پاک مبارک ټول د مدینې خلک په یو غټه خیمه کې راغونډ کړل. وی تاسو داسې څه خبره کړې ده؟ مشرانو وی صاحب مونږ نه ده کړې، زموږ د کشرانو کړې ده. وی ښه، وی ستاسو دا نه ده خوښه چې خلک د مالونه یوسي او تاسو ځان سره رسول الله خپل وطن ته بوځئ؟ رسول الله مو خوښ دی که مالونه هم خوښ دي؟
وی زما د قسمی که هجرت نه وی زه به مدینه منوره کې پیدا وی. دا خو د هجرت برکت دی چې مدینه منورې ته زما هجرت وشو. که هجرت نه وی مدینه شریفه کې به پیدا وی. ای انصارو د مدینه خلق به ډېرېږي او تاسو به کمیږئ. ستاسو حق تلفي به کېږي. تاسو له به وروستو خلق بادشاهان خپل حق نه درکوي خو تاسو صبر وکړئ. انشاءالله ستاسو ملاقات به ما سره د حوض کوثر په غاړه باندې کېږي. د مدینې منورې خلق د نبي علیه السلام خوښ وو. ولې؟ ځکه د مدینې شریفې خلکو د اسلام او د دین ډېره لویه مرسته وکړه او د نبي علیه السلام ډېره ملګرتیا کړې ده. رسول الله مبارک مدینې منورې ته دعا کړې ده حاجیان صاحبان چې لاړ شي نو د حج نه مخکې که ټیم وي نو مدینې شریفې ته ورسي، او که د حج نه مخکې وخت نه نو د حج نه پس د مدینې منورې سفر وکړي. تقریبا د دې غټو ګاډو اته نیمې ګنټې مزل دی. دومره مزل به یې د کره پېښور نه لاور وړه سره 500 کیلومتر، او دا واړه ګاډي هلته لاره خوشي وي او رفتار هم د ګاډو تیز وي نو داسې 3-4 ګنټې کې رسي. مدینې منورې ته چې سړی لاړ شي هلته به څه کوي؟ بهتر خدا ده چې سړی ورسېږي خپل بلډینګ ته، لږ د دمه شي او د دمې نه پس د دې بیا غسل وکړي او د لامبي، او د غسل نه پس د دې نوې جامې واغوندي. که نوې نه نو زړې جامې دې پاکې واغوندي، خوشبویي دې پورې کړي، که پټکې ورسره په سر دې کړي، سونک جامه دې برابر کړي په دې نیت چې زه د ښکلي پیغمبر ملاقات له روانه د هغه سلام لازم. او سړی چې دوست ته دوست ملاقات کوي نو ځان ورته خشته کړي، او چې د ښه دوست ملاقات کوي د عزتمند انسان ملاقات کوي نو جامې مو ورته ښکلي کړي. نو چې سړی د رسول الله مبارک ملاقات له د هغه سلام لځي نو په کار دا ده چې دا انسان نوې جامې وه. زه خو همیشه خلکو ته وایم چې حج لځې 2 جوړې ځان سره نه وې وړه، که نورې زړیم وي خو 2 نه وې وړه. یو د رسول الله مبارک د ملاقات دپاره، او یو چې کوم وخت په مینا کې د اختر ورځ نو د هغې ورځ دپاره نوې جامې جوړه واچوه. غلام به په دې نیت چې زه خپل محبوب ملاقات لځم، د هغه سلام لځم. د نبي علیه السلام مبارک نه زیات محبوب په مخ د ځمکه بل څوک شته نشته. قسم دې د مدینې منورې سفر چې الله چاته ور نصیب کړي د دې نه لوی نعمت او سعادت بل نشته. الله دې موږ ټول هغه ځای له بوتلېږي. نو خشته جامې نه وي بلکې سپینې جامې، ځکه د نبي علیه السلام به سپینه جامه خوښه وه. که جامه نه وه تیاره او وخت پکې و نو 2 رکعته تحیت المسجد وکړه. جومات ته چې سړی ننوځي نو 2 رکعته تحیت المسجد کوي. نو که ټیم د سره و نو لاړ شه د حضور پاک مبارک سلام وکړه، او که ټیم د سره نو د مانځه وخت قریب راتلو والو نو خیر د انتظار وکړه چې مونځ وکړي، د مانځه نه پس ورشه د نبي علیه السلام مبارک سره مخامخ ودرېږه او سلام ورته وکړه. نو باب السلام باندې حاجیان ورننوځي. رش ډېر زیات دی نن سبا. زور جومات د نبي علیه السلام هغې ته یې پرده غوندې تړلې وي، نور کله دا پرده به نه وه. اوس یې داسې د کپړې پرده ورته تړلې دي دپاره چې خلک نیغ په صفونو کې اوړي نو رش جوړېږي. نو باب السلام طرف باندې حاجیان صاحبان میلمانه ور داخل شي. رو رو به خو د ادب او د احترام خیال به ساتې هلته. داسې به نه کې لکه یو جومات ته ننوځي او شور کې غوبل کې چغې وباسې، قطعا به داسې نه کې. د نبي علیه السلام د ادب او د احترام خیال به ساتې. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے د ایمان خاوندانو، د نبی علیه السلام د اواز نه بخپل اواز نه پورته کوئ، او داسې خبرې به ورته نه کوئ، داسې چغې به د هغې په مخ کې نه وباسئ لکه یو بل سره چې مونږ کبې چغې وباسو، داسې به نه کوئ. او که دا بیادبي مو وکړه، د هغې په حضور کې مو اواز اوچت که یا داسې چغې مو ووالې لکه مونږ چې یو بل سره کمې چغې وباسو، وایي د دنیا ټولې نیکۍ به دې په اوبو لو شوي، خبر به هم د ځان نه نه. د نبي علیه السلام مبارک په بیادبۍ ګوره الله ډېر زیات خفه کېږي. اوس هم د روجې په دې اخري 10 ورځو کې د مدینې منورې جومات د ټوله شپه کوله وي.
ولې خلک پکې اعتکافونه کوي او ما سوا د هغې نه چې د ماسخوتن مونځ وشي نو د جومات دروازې بندوي خلک بار وباسي هېڅوک نه پرېږدي لګیا شي خلک بار وباسي دروازې بندوي ولې دا دروازې بندوي خو د نبي د حرم د مکې مکرمې جومات خو یو ټیم هم نه بندېږي د نبي اسلام حکم دی چې دا به نه بندوي او د مدینې منورې جومات ولې بندېږي پېشمني تهجد سره بیا کولاوئ ماسخوتن لمانځه نه پس بند کي او پېشمني تهجد سره بیا کولو کي دا ولې چل سره یو ډېر لوی عالم و په مدینه منوره کې عبدالله ابن زاید مخکې د مدینې یو یونیورسټۍ وایس چارټر هم پاتې شوی رئیس او موږ سره یو وخت کې په یو سفر کې ملګري پاتې شوي د افغانستان زه چې لاړم هغه سره مې هلته ملاقات وشو هغه له پته راکړې وه د ټلیفون نمبر هغه سره مې رابطه وشول هغه زه بیا سره د خپلو ملګرو میلمه کړل هغه وی دې کې یو حکمت دی یو فلسفه ده وی رسول الله مبارکه به د ماسخوتن دا زمونږ ور عقیده ده زمونږ ورونو زمونږ عقیده ده چې د نبي علیه السلام مبارکه په قبر کې هغه له داسې یو ژوند دی د برزخ او د قبر ژوند ورته وایي چې هغه د دنیا د ژوند نه په لکهاو کروړها زیات بهتر ژوند دی دنیا کې خو د نبي علیه السلام به یو بل سره خبرې او اترې او د دنیا کار ته توجه به وه خلکو ته دعوت ورکولو تبلیغ کولو خلکو ته دین خولو د کور د خاوندانو خیال ساتل او په قبر کې صرف د هغه تعلق چا سره دی الله سره دی پوره داسې حیات او داسې ژوند چې داسې په دنیا کې د دنیا نه اعلی ژوند او دام زمونږ عقیده ده د اهل سنت والجماعت چې څوک په نبي علیه السلام سلام واچي اوري یې د نورو مړو کې څو اختلاف بعضې خلک کوي چې مړې اوري که نه اوري لیکن د نبي علیه السلام په اورېدو کې د اهل سنت والجماعت هېڅ اختلاف نشته نبي علیه السلام مبارک سلام اوري جواب یې هم ورکوي بلکې چې کوم انسان مخامخ ورته ودرېږي پېژني یې هم دا ماته څوک ولاړ پېژني چې دا فلان کې نوم ورته سړی والي الله رسول د فلان کې د فلان کې زوی د پاکستان راغلی یم تا ته ولاړ یم په تا سلام السلام علیک یا رسول الله نو چې سړی ودرېږي مخامخ نبي علیه السلام مبارک باندې سلام اچوي احادیثو کې راځي جواب یې ورکوي یو صحابي تپوس کوي د نبي علیه السلام نه د الله رسوله ته به مونږ جواب د سلام څنګه کوې ته خو به خورې شوې څه موده پس نبي علیه السلام مبارک وفرمایل ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء الله په ځمکه د پیغمبر د وجود خوراک حرام کړی دی ځمکه به د پیغمبر وجود نه خوري پیغمبر با پس قبر کې بالکل سالم سلامت پروتی نو ما ته هغه شیخ وی عبدالله زاید ما ته وی ماسخوتن نه پس مونږ ځکه جومات بندو چې په ژوند کې نبي علیه السلام په دنیا کې حیات و نو هغوی به د ماسخوتن نه مانځه نه پس اوده کېدل عرب دی کو او پېشمني تهجد وخت کې به پاڅېده ماسخوتن به اوده شو پېشمني به پاڅېد دغه به آرام کو نو مونږ د نبي علیه السلام د دنیا د ژوند د آرام وخت کې اوس هم ورته جومات بند کو چې دی آرام کې وي څوک سلام نه اچوي څوک راځي نه چې دی باقاعده د وفات نه پس هم د آرام هغه ټیم په آرام کې وي او پېشمني نه بیا جومات ممکلو کې دومره هغوی د نبي علیه السلام احترام کوي د حضور پاک مبارک اوس هم به احترام کوي مولانا حسین احمد دا صاحب د جلالین لیکلي دي محشي جلالین د پاسه حاشیې لیکلي دي ما سره خپل جلالین کې ما د هغې هغه صفه هم نوټ کړې ده یو سړی د نبي علیه السلام د وفات نه پس را داسې وخت کې راورسېد چې قبر مبارک باندې خاورې اورېدلې نو ده به وایي په ځمکه لغړېده او په خاورو به یې په دې سر کې اچولې او یو آیات دی اوس هم چې چاته دا آیات یاد وي نو په کالو چې هغه ځای کې ووایي ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيم الله قرآن حکیم کې فرمایي که چا په ځان ظلم کړي چا په ځان زیاتې کړي چا ګناه کړي هغه راز باز د عالم سره به ساتي چې چا سره د کوم څیز تعلق وي خلک هغه د هغې تپوس کوي نو نبي علیه السلام مبارک له الله وایي که چا نه په ځان ظلم وکړو زیاتې یې وکړو ګناه وکړه او تاله رالل ای د الله رسوله فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول دا سړی د دوه کارو کې یو خو د الله نه بخښنه وغواړي بل د نبي علیه السلام ته سپارش وکړي چې تاله بخښنه وغواړه نو چې دی د الله نه بخښنه غواړي او رسول الله مبارک هم ولا د الله نه بخښنه غواړي واستغفر لهم الرسول
نبی علیہ السلام وایي چې الله ته دې وبخې لوجدوا الله توابا رحیما، الله به ورته ګناه معاف کي، رحم به هم پې وکړي، ګناه به هم معاف کي او مزید رحم به پیدا وکړي چې هغه ګناه به ورله په نیکو بدله کړي. هغه صحابي راغی چې عثمان خو موقع لاړه، موږ خو چې به غلطي وکړه رابلو نبي علیه السلام ته به ودرېدو د دې آیات مطابقه او الله نه به هم بخښنه وغواړه او نبي علیه السلام ته به مو ووایي چې الله ته هم زمونږ سپارښت وکړه. اوس مونږ خو هغه وفات شو نو مونږ ته یې سپارښت نه شو کولی، د خپلې ګناه بخښنه به اوس مونږ نبي علیه السلام ته به څه وایو چې زمونږ د ګناه لپاره د بخښنې الله ته سوال وکړه. جاله دی او دا آیات ته وي د جلالین دغه مخشي لیکي چې د نبي علیه السلام مبارک د قبر نه ول اواز راغی غفر الله لک غفر الله لک، ای زما مرګریا الله دې توبه خي، الله دې توبه خي. د صحابه خو ځان له محبت او مینه وه، نو باب السلام باندې به ورځې، درود شریف به وی، د مدینې منورې په سفر کې روان چې درود به شروع کوي، وایه په نبي علیه السلام درود، او چې مدینې منورې ته ورسېږي چې بل څه فالتو خبره ونه کړي درود شریف به وی، چې بل ټکې ونه وی، درود شریف وایه 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 وایه. نبي علیه السلام فرمایي من صلى علي صلاة عند قبري سمعته، زما د قبر خوا کې که چا په ما درود وویلې اورم، ومن صلى علي نائيا ابلغته، که چا لرې وي پاکستان کې هندوستان کې نو هغه ما ته فرشتې را رسوي. بل حدیث پاک کې راځي نبي علیه السلام مبارک فرمایي ان لله ملائکة سیاحین فی الارض یبلغوني عن امتی السلام، د الله فرشتي دي په دې مخ د ځمکه خورې ورې ګرځي، خو چې څوک په ما سلام ووایي درود ووایي هغه نیغې راوالي او ما ته یې راورسوي د الله رسول فلانکي د فلانکي وینن په تا دومره درود شریف ویلی دی، او چې مخامخ یې وی باقاعده اوري او جواب هم درې درکوي، نو درود شریف به وی. او چې کله به باب السلام ورننوځي که نه نو بیا هم دې درود شریف ووایه، نو چې مخامخ د حضور پاک مبارک قبر ته ورنږدې شي او اوس یې ستا نه اوري پوه شي چې دا خو زه دې ځایه ته راورسېږم اوس به ما ویني او زما درود سلام به اوري، نو بیا ورته مخامخ وایه الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، ای د الله رسوله په تا دې درودونه وي، په تا دې رحمتونه او سلام دې وي زما په تا باندې، سلام هم در باندې اچوم او درود هم در باندې مخامخ، نو ډېر خوند کوي قسم په خدای ډېر خوند کوي. د حضور پاک مبارک دا قبر مبارک نه ګیر چاپېره غټ دیوال تو دی، غټ دیوال لاندې پکې سیکه لګېدلې ده، د دیوال نه لږ دې خواته یو غټه پنجره تو ده د حفاظت په خیال، او د نبي علیه السلام مبارک مخ ته مخامخ یوه سوړه ده، مبارکه سوړه ده د پیتلو، دا چې سپومۍ غوندې شکل لري، لږ چې مخکې چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخ ته بله سوړه ده، چې لږ مخکې چې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مخ ته بله سوړه ده، نو حاجیان ورو په لمبر په لین کې ولاړي او سلام اچوي. او که یو سړی وایي چې لږ زیات وخت تېر کړم لږ وروستو شي خلکو له لار ورکړي لږ وروستو شي نو هلته ولاړي، نو هلته کې درود سلام په نبي علیه السلام باندې وایي، د خپل هم وایي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، دا هم وایي او د خلکو درودونه هم ورته رسوي، د فلانکي د طرف نه پتا سلام دی د الله رسوله، فلانکي راته ویلي د هغه هم پتا سلام دی د الله رسوله، ولې یو سلام د بل چا بل ته رسول دا شریعت کې ثابت دی، بلکې صحابه کرام چې به وفات کېدل صحابه کرام نو یو بل ته به وصیت کو، یو صحابي بل صحابي ته وایي وایي ته بیمار یې یاره که ته وفات شوې نو په نبي علیه السلام ګورې زما سلام ووایه، مخامخ هم پې وایي، خو لکه یو سړی په ټلیفون تا سره زه خبرې کوم نو مخامخ هم در به سلام دی، او چې ته روان یې تا ته مې ملکه که ورسېدې نو زما سلام ورته ووایه. او چې څوک د سنتو خلاف ورزي کوي د هغې سړي قدر کول هر ځای ګناه ده، د هغه قدر به نه کوې، قدر او عزت به د هغه چا کوې چې څوک د نبي علیه السلام د سنتو تابعداري، چې کوم د نبي علیه السلام د سنت تابعدار نه دی د سنت خلاف ورزي کوي او د سنتو په ځای خپل رواج ته شریعت وی دین ورته وی، نو دغه انسان باندې ارض لعنت دی، خدا د نبی علیه السلام د کلي خبره ده، چونکې هغه خو د سنتو ځمکه ده، هغه خو د سنتو باغیچه ده، نو په دغه ځای کې بیا د سنتو خلاف ورزي کول ډېره زیاته ګناه ده، لکه ګناه په جومات کې مې د جومات نه بهر وي، دواړو کې فرق دی، هغه سنتو ځمکه ده، د نبي علیه السلام د سنتو وطن دی، هلته د سنتو خلاف ورزي بیا ډېره لویه ګناه ده. دا د مدینې منورې عزت شو،
د احترام شو، د هغې د جومات عزت، د هغې د خور عزت، د هغې د جومات احترام، د هغې د خور احترام، دا په مونږ لازم ده چې مونږ یو کم از کم ځمکه کمه ځمکه ده. رسول الله مبارک پکې خپله زندګي تېره کړې ده، خپل ژوند یې پکې تېر کړی دی. نبي علیه السلام مبارک ته پکې وحی راغلی ده، حضرت جبریل علیه السلام او فرشتې پکې ګرځي، د الله رحمتونه پکې ورېږي، قرآن پکې نازل شوی دی. لازم دی په مونږ چې مونږ د دغې ځمکې قدر وکړو، د هغې ځمکې احترام. تېره جمعه مې ویلي چې یو مونځ په دغه ځمکه یو حدیث کې یو په 1000 راځي او په بل حدیث کې یو په 50,000 راځي. لکه هلته یو منځو کې او د مدینې شریفې نه بهر 50,000 منځونو کې هغه ته غوره دی، برابر هم نه، هغه ته غوره دی. نو حاجي صاحب کې لاړ شي 40 ورځې په مدینه منوره کې تېروي، 40 ورځې، او کوشش کوي دا 40 نه 8 ورځې، 40 منځونه 8 ورځې تېروي او پکې 40 منځونه پوره کوي په دغه جومات کې، او ورسره د نبی علیه السلام مبارک ته مخامخ ودرېږي او سلام کوي. د هغې آداب وغیره مې تېره جمعه درته ویل. ویږي تر څو نبی علیه السلام زه نیم سپړدېدان به نه سپړم، صرف اودس ماتي لبه صحابه وسپړدله به اودس به مات رکوټې یالوي او بیا به راغې ستن پورې به وتړل. نبی علیه السلام ته چا الوي حضرت ابو لبابه خو ځان د جومات په ستن پورې تړلی دی. وی چاته یې ځان تړلی وی الله ته، چې الله به مې معاف کړي او نبي علیه السلام به مې پرانیږدي. وی ښه نو الله خو لوی ذات دی چې هغه ته یې ځان وتړو، الله پیښه او دی پیښه، زه د الله په مقابله کې ودرېدی شم، ما له به راغلی و د الله بنده کمه، ما ته به ویلي چې ما له د الله نه بخښنه وغواړه، ما به له د الله نه بخښنه غوښتې وه. اوس چې الله ته نیغ په نیغه لاړ، الله پیښه او دی پیښه. لکه اوس پاک یو عدالت کې، بر عدالت کې چې څوک درخواست ورکړي په سپریم کورټ کې مثلا، نو لاندې عدالت خو د هغې فیصله نشي پوري، د الله خو لوی عدالت دی. دې ته نوبت ورسېد چې د هغه سړي اوږې شروړی به یې نه خوړه، وبه یې نه څکلې، د سترګو نظر یې تقریبا ختمېدو والا شو. نبي علیه السلام ته بیا صحابه عرض وکړو د الله رسوله سړی پرانیزه ګورې، وایي ما به راغلی و که نه اوس الله پوه شه دی پوه شه. بیا قرآن حکیم کې رب العالمین آیات نازل کړه د هغه د معافۍ چې دا ما معاف کړ. نو نبي علیه السلام بیا دې وسپړدو. هغه ستن چې زه پورې ځان تړلی هغه زمانه کې خو د کجورو وه، اوس پخه ستن ده، نو په هغې یې بلې دي کړي استوانې بیلوبابه. هغه ستن چې بیلوبابه صحابي ورپورې ځان تړلی دی، دا مبارکه ستن ده. دغه ځای کې د توبه الله قبوله کړې ده. یو بیبي نبي علیه السلام ته راله، عایشه انصاریه، وی د الله رسوله زما یو غلام دی، ترکان دی، ترکاني ورځي، که دې خوښی چې زه دل یو کرسی جوړه کړم، د لرګو یو منبر دله جوړ کړم، په هغې به ته کښېنې خلکو ته به تقریر کې. رسول الله مبارک وی ډېره ښه خبره. نو دا بقي مقبره چې اوس کومه ده، دې کې ځنګل و، د غز د اونې نه، غز اونه د هغې نه نبي علیه السلام مبارک له یو منبر جوړ، په هغې 3 پوړی هغې راوړه او د نبي علیه السلام په حکم یې یو ځای کې په جومات کې کېښه. رسول الله مبارک ته ودرېدو، مونځ یې صحابه ورته وکړو، قیام یې هغې په پوړی وکړه چې زه به صحابو ته رمانځه چل وښې، او رکو سجدې له به ځمکې نه راته ځمکه باندې به یې کوله. چې کله نبي علیه السلام مبارک تقریر کو او د منبر له را روان شو، هغې د کجورې تنې ورپسې وجړل، او حدیث کې راځي چې داسې وجړل لکه ماشوم چې خپلې مور پسې رنګېږي او جاړي. رسول الله مبارک زر ورکوش، لاس یې ترې راتاو کړ. جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په خصائص کبرا کې لیکلي ده، نور علماء هم لیکلي دي. تپوس یې ته وکړه چې ولې جاړې؟ تا پسې جاړم د الله رسوله. وی ښه ما سره د محبت دی او ما سره د مینه ده، نو 2 خبرې درته کوم، یوه پکې خوښه کړه.
که دې خوښی چې زه الله ته سوال وکم چې تا دلته اوس زرغونه کي اخو خو چستن وه او څانګې به وکړي میوه به درکې پیدا شي او دا صحابه به دې میوه خوري که دا دې خوښی که دا دې خوښی چې دا الله ته سوال وکړم نو تا به جنت ته یوسي او په جنت کې به دې وکري او هلته به زرغونه شي او جنتیان به دې میوې خوري کومه دې خوښه ده ګوره کجیره مکیاره وه نبي علیه السلام سره خبرې کولې دا د پیغمبر علیه السلام مبارک معجزه وه کانو خبرې کړي دي بوټو ورسره خبرې کړي دي اوسۍ ورسره خبرې کړي دي مار ورسره خبرې کړي دي اوښ ورسره خبرې کړي دي الله طاقت چې څنګه د انسان په ژبه کې د وینا پیدا کړی د خبرو دا د مار او د اوښ او د اوسۍ او د کجوري په بوټي کې هم پیدا کولی شي وی صاحب دا دویمه خبره مې خوښه ده نبي علیه السلام مبارک د الله نه دعا وغوښته او بیا هغې ته خوشخبري ورکړه تا به الله اوچته کي جنت ته به دې یوسي هلته به دې زرغونه کي میوې به جنتیان خوري هغې ته استوانه حنانه وایي هغه جړېدونکې ستن نو یو هغه ستن ده په جومات د نبي علیه السلام مبارک بله یو ستن د هغې ته استوانه مخلقه وایي خلوق یو قسم خوشبویي به وه نو دغه ستن کې به هغوی هغه خوشبویي ایښودله جومات کې به د هغې نه خشته ښکلې خوشبویي تله یا بعض علما وی دا مخلقه دی درې کسانو د نبي علیه السلام مبارک صحابه هغوی په یو جهاد کې نوتلې د ناراضتۍ د وجې نه د هغې توبه وی رب العالمین دغه ځای کې نازله کړې خو درسته دا ده چې مخلقه په قاف سره ده د خوشبویۍ د ایښودو ستن پکې یو تاپ و په هغې کې به خوشبویي ایښودله دې وجې نه علما لیکي که نه چې جومات خوشبویه ساتل پکار دی او نبی علیه السلام فرمایي چې جوماتونه خشته کې خوشبویي پکې کېږي که په خپل کور کې چا ځان له یو دونکاچه جوړه کړې ده کوټې جومات کې او زنانه پکې مونځ کوي یا نارینه وی هغه هم خوشبویه ساتي او پاکې ساتي دا د مانځه او د الله عزت دی دغه لږه غوندې ځمکه د نور جومات قالین یو شانتي او د هغې لږې ځمکې قالین بل شانتي هغې ته خلک دي 2 رکاته مونځ پکې حاجیان صاحبان کوي خو زمونږ خلک ډېر حرصناک چې یو ځل پکې یو سړی کیني که نه شروع وکړي نو بیا نه بس کوي زر زر کوي او ډېر رکاتونه کوي او بل مسلمان له موقع نه ورکوي داسې نه ده پکار 2 رکاته پکې وکړه لږ په قلارو ته چې ښکلې مونځ پکې وکړي او بیا دعا پکې وغواړه مبارک ځای د مانځه نه پس اسم دعا الله قبلی چې دعا دې وغوښته نو په قلار غلې غوندې پاسه چې بیا ادبي مو نه شي او بل مسلمان له ځای ورکړي خو لږ ځای دی په هغې کې خو دومره خلک نه دیږي زمونږ د دې ټول جومات 4 حصه ځای به یاره دې په 1.5 حصه تقریبا پنجرې مبارکې سره خوا کې سړی د کیني ځکه د جومات سره د هغې حصه جنګېدلې ده خو څه ګناه به نه کوي بیا ادبي به نه کوي چغې به نه کوي تلاوت دی کوي ذکر و اذکار دی کوي او بهتره دا ده چې درود شریف پکې ډېر زیات وایي اصل د درود شریف ډېره فایده ده او بیا په مدینه منوره کې د درود شریف فایده ډېره زیاته ده د الله نه معافي دی وغواړي توبه دی وباسي دې لاهور کې شیخ الحدیث د استاد د علماو د ډېر لوی عالم و دارالعلوم دیوبند کې هم پاتې شوی مدینې شریفې ته تللی هلته د چا میلمه شو بیمار شو چې بیمار شو نو د چا چې میلمه هغې ورته وی حضرت د مدینې منورې آب و هوا در باندې جوړ تا په رانله وی نه د مدینې منورې آب و هوا تاپه ده خو زه پې تاپ رانلم ګوره څونه ښکلې د ادب لفظ استعمال کړ د دې آب و هوا خو صافه مزېداره خشته خوشګواره زه پې صاف رانلم که نه واقعي هلته سړی لږ غوندې بیمار شي پاکه ځمکه ده رب العالمین تی ګناه رجی او نبی علیه السلام فرمایي چې تو په مدینه شریفه کې بیمار شو ګوره دې لفظ ته وګوره
او د مدینې منورې په بیمارۍ صبر وکړو چې دلته زه بیمار شم خیر دی انسان دې ناجوړه کېږي د قیامت په ورځ به د الله په دربار کې دله سپارش کوم وی داسې خلک به زمانه به راشي چې عراق به پته شي خلک به عراق ته منډې وی وی زما د قسم چې مدینه منوره د خلکو له غوره ده خو دا نه پوهېږي شام به فتح شي خلک به شام ته منډې وی خو خشته علاقه را مزیداره وی زما د قسم چې شام د خلکو له نه د غوره مدینه منوره ولا غوره ده خو دا خلک نه پوهېږي او دجال به مدینې منورې ته نه داخلېږي د مدینې منورې په درو او په لارو به فرشتې ناستې وي دجال به نه پرېږدي نورونو ډېره د برکت ځمکه ده خو الله دې پکې مونږ خلک د بېادبۍ نه وساتي یو سړو زمونږ د پاکستانو غالبا د بلوچستانو ښایسته ښکلې پټکې یې والې ښکلې ږیره مزېداره اوږدې درنې جامې او د مدینې شریفې په یو کوڅه کې روان و سګرټ ورسره وڅکئ نو ما کلک د مټه ونیوه مې کاکا یو خبره درته کوم خو چې خفه نه شي پښتون یې که نه وي یو مې یو خبره درته کوم مې دا ډېره پاکه ځمکه ده په دې ځمکه بدبویه شي او بیا سګرټ څښل او ګناه کول او لوګي او لوخړی پرېښودل دا ګورې بېادبي ده دا ګناه ده مه کوه په دې ځمکه په دې پاکه ځمکه دا ګناه سړی ښه سړی زر یې هغه سګرټ وغورځو ګنې خلک باتونه شروع کړي او پی پې راکړه ما ته یې وې دا مې درسره په دې پاکه ځمکه وعده ده چې د نن نه پس به زه په خپل ملک پاکستان کې م سګرټ نه څښم ټیک شو یو سړی ګناه وکړي پېستومانه شي دعوت هله چا کړی زمونږ د دې وطن خلکو ما له دعوت وکړ هلته مدینه شریفه کې پاتې کېدل چې بویه تلم ما سره ملګري مو زه به وتلم سره د ملګرو چې سینګ کوټې ته ورننوتم پکې وي سی آر پروت و ټي وي پکې پروت بره پې د پاسه ډش لګېدلی و یا د خدای بندګانو دا څه کوئ کومه ځمکه الله تاسو له درکړې ده او په کومه ځمکې کې تاسو اوسېږئ دا تیزی چې مخامخ د نبي علیه السلام مبارک روزه په کې ښکاري درته دومره نږدې وتېدل شین ګمبد مخامخ ورته ښکارېده سپېرو دا څه کوئ په دې پاکه ځمکه کې ډش او په وي سي آر کتل او ټي ویګان کتل داسې پاکه ځمکه چې مخامخ دغه د رسول الله مبارک ګمبد ته ښکار خدای به متبا کړي ظالمانو دا څه کوئ یو سړي صرف دومره ویلي و ډوډۍ ورته چا کېښوده ماسته پکې و دا پوزه یې تره وکړه یره د مدینې دا ماسته خو ډېر تراوي داسې په سپک اندازې وي مدینه منوره به وی ماسته تراوي نو خلک وایي وروره دا ماسته تراولي دا خو مدینې منورې نه دي جوړ کړي چې هغې ته نسبت کوې دا خو د هغو د میخې ماسته دي د ګڼو کیلو ماسته دي د واچې ماسته تراولي نو نسبت مدینې شریفې ته او د هغې سپکوالی نبی علیه السلام مبارک یې د شپې په خوب کې ولید وایي چې زما د وطن مستوط پورې خندا کې و زما وطن دې نه دی خوښ نو دلته کیسو زیرو دی زما د وطن نه علماء لا څوک وی لاړ شه حضرت حمزه رضی الله عنه قبر دی په احد کې هلته د ګوجاڼه د نبي علیه السلام مبارک تره دی ممکن ده چې الله در باندې رحم وکړي راغی احد ته د حمزه رضی الله عنه سید الشهدا قبر سره ودرېد الله ته یې ژړل سوالونه یې کول چغې وال حمزه رضی الله عنه یې په خوب کې ولید او ورته وایي چې زما د حبیب د کلي بېادبي دې کړې ده زه نور به د الله ماف کي غږ به درته نه کوي خو د مدینې منورې نه زر اوزه ګنې د ایمان د وتو خطره دې ده هر چا سره دا نه کوي لیکن بېادبي به رور هلته بلکل نه کوي هلته به د ادب او د احترام نه کار اخلي
د جومات ته یو سړی راننوت او د جومات بې ادبي کوي څونه په الله خفه کېږي خو د نبي علیه السلام مبارک کلی مدینة النبی د رسول الله مبارک ښار دی دا دی بې ادبي چې ته الله تعالی برداشت کولی شي خوراک ته هسې سپک کتل ښه نه دي دلته هم د خوراک سپکاوي به نه کوې د نبي علیه السلام مبارک دا صفت و چې خوراک به کور کې ورته چا کېښوده که خوښ به وبې خوړه که نه خوښ به یې نو پرې ویې خوړه خوراک پورې به ټوکې نه کېې دا غټه بې ادبي مدینې شریفې ته تللی نو په مدینه منوره کې شاګردان ورته راغون شو خو د کوفې ډېر زیات قدر او شاګردان ډېر خوشحاله شو چې امام صاحب راغلی دی مدینې شریفې یو وی زما میلمه او بل وی زما میلمه ورسره میلمه شو چې یو څو ورځې تېرې شوې نو شاګردانو ته یې وی چې زه ځم هغې وی صاحب ولې وی بس زما څه ضرورت دی عذر دی زه ځم وی صاحب خلکو مدینې شریفې پسې بلا مزلې کوي او دې ځای نه د چا زړه چرته کېږي موږ سره به ایستارې یو میاشت دوه میاشتې به را سره تېرې وی نه زه مجبور یم معذور یم ما ته عذر دی زه ځم خیر دی ورته مینت زاري وکړل بیا پاتې شو سبا بیا سامان راواغې شوي ما ته اجازت وکړې ځم هغې وی صاحب خلک به راپورې خاندي که ډېرې ورځې نه تېری نو اتر ورځې خو پوره کړه چې هغه څلوېښت لمونځونه خو پوره کړي که چې یو حدیث کې راځي چې څلوېښت لمونځونه څوک دلته وکړي وایي زه به شپارش کوم د هغه انسان دپاره څلوېښت خو پوره یاره ما ته عذر هغې وایي حضرت تو عذر دی بس وایي زه لږ مجبور یم خیر بیا دې پاتې کړه بله ځای بیا سامان راواغېشت شاګردان ورته وایي دا خلک د راپورې خاندي یو وایي دا ستا او څنګه امام دی خلک د نبي علیه السلام په کور پسې کوشش کوي چې زه لاړې او ته له دې ځای نه تښتې مونږ دې خدمت کوو ډوډۍ درکوو عزت دې کوو څه تکلیف مشکل درته نشته او بیا به دې ځای نه ځې دې تنګ که نو دې ورته څه وایي وایي زما دې قسم وي چې په کومه ورځ دلته راننوت یم ما متیاز یې نه دي کړی یریږمه چې هسې نه په داسې ځای کې متیاز یې وکړم چې د مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم پې قدمونه لګېدلي پرې مې دی دا مې عذر دی بل عذر مې نشته چې داسې ځای ته لاړ شم چې ما ته په یقین سره معلوموي چې هلته نبي علیه السلام مبارک قدم نه دی ښی چې زه متیاز یې وکړم خیر دی بیا به واپس راشم دومره ادب او احترام حالانکه متیاز یې کول څه ګناه نه ده نبي علیه السلام مبارک اودس پکې مات کړی صحابه مات کړی دی تابعین زنانه عذر دی دا خو طبیعي ضرورت دی د انسان الله را ضرورت پیدا کړی دی په دې الله څوک نیسي نه چې تا وایي دلته کې متیاز یې وکړئ خو د هغه په زړه کې یو ادب یو احترام مولانا رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه په مدینه منوره کې به خپیب لیکپې ګرځېدو د مغاجي صاحب هم دغسې و خپیب لیکپې څپلی کیړی به نه پکو پولې حالانکې خپیب لیکپې څپلو سره ګرځېدل څه ګناه نه ده صحابه علما او تابعین ټول څپلو سره ګرځېدلي خدا د هغې په زړه کې یو ادب و یو احترام و چې موږ دې ولې په پیزار او په څپلو کې په دې ځای کې وګرځو حاجي امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه هغه به تورې څپلی نه پښتو کول چا وی ولې یاره وي د بیت الله دا غلاف تور دی دا بیا ادبي به یې ګڼله حالانکې تورې څپلی پښتو کول ګناه نه ده ډېر خلک یې تورې څپلی پښتو کوي صحابه او علماو صحابه تابعینو ټولو پښتو کړي احترام دې د مارونو د هغه ځمکې نو دغه پاکه ځمکه خشته ځمکه ډېره د ادب ځمکه ده ډېره د عزت ځمکه ده ډېره د احترام ځمکه ده الله فرشتې اوس هم مقرر کړي دي او یا زره فرشتې دې له مقرر دي چې په نبي علیه السلام هلته درود وایي او عام انسانان هم لګي درود شریف وایي او فایدې ګورې موږ ته رارسي د درود شریف فایده نبي علیه السلام ته نه ده موږ ته رارسي د هغې یو مثال درته ځخیم لکه یو سړي سره بیټري و دی دیوال ته ونیسي نو د بیټرۍ فایده دیوال ته نه رسي خو تا ته یې فایده ده
چې هغه رڼا را واپس شي تا په دې مخ راوغورځېږي ته ورسره روښانه ښکارې دغه رنګې د درود شریف هغه عکس الله په تا را واپس کوي تا ته الله تعالی د درود شریف پیدا در رسوي مولانا شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه تاریخ کې لیکي چې مدینې منورې ته تلي اوس خو رش ډېر زیات دی هغه زمانه کې خو دومره رش نو هغه راغونډوم هغه وړم او هغه ګرمو را ګرمو و خپل ژوند پې تېروم بچي یې له کوم ځای د مدینې شریف کې نه د بهر نه راغلی یې که ذاتي را دی دی وینا الحمدلله موږ د مدینې شریفې ذاتي خلک یو ډېر مې په خفه شو چې ګوره د مدینې منورې باشنده ماشوم بچې یتیمانان دومره وس یې نه کېږي چې ځان له څه ګټه وکړي نفقه ځان له پیدا کړي دا جانو دا ډوډۍ وړي دا ګرمۍ او په دې ګزاره کوي او بیا هم سوال هم نه کوي بعضې خلک سوال کوي ګناه ده سوال زړه مې پرې خفه شو مې چې بچې او نابالغه راکوټې بچې مې چې بچې داسې کار دی ولې دا سعودي اوس مالدار شو تیل چې پکې پیدا شو مخکې ډېر غریب و مې چې بچې داسې کار دی زه د هندوستان یم د دیوبند د مدرسې نوم به دې اورېدلي هلته استاد دی که دې خوښه یي مور سره مشوره وکړه ځان سره به دې بوځم لکه د زوی غوندې به دې وساتم علم به در باندې وکړم الله به درنه ښکلی عالم جوړ دلته به ضایع شي او زه به دې بوځم ښکلی علم به در باندې وکړم بیا راځه د مدینې منورې په دې مبارکه ځمکه د هغه علم خدمت کوه وی مور سره به سلا وکړم ډېره ښه بل ورځ راغی وی ما ته یې وی چې مور سره مې سلا وکړه څه وی وی چې مور مې وی چې ډېره ښه ده لاړ شه ورسره که علم دې وکړه خو لا ښه او که علم دې ونه کړه زه ستا د یو کس د ډوډۍ نه خو به خلاصه شم که ډېر مې زړه درد دی چې نن د مدینې شریفې یو مور دومره مجبوره ده غریبه چې د خولې نه داسې الفاظ خېږي مې چې ښه په پلانکې ورځ به مونږ ځو او یو ځای مې ورته وښود چې هلته راشه ودرېږه نو یو ځای به دې ځان سره بوځم او مور ته دې ووایه چې مه خفه کېږئ انشاءالله زه به وایي مونږ سلام وکړو په نبي علیه السلام مبارک او د مدینې منورې نه د جومات نه بار ووت وی دا ماشوم راته ولاړ و بچې د مور نه یې رخصت واخېست او کاکاجي رخصت مې واخېست ځو او کاکاجي به ټیک ته لاړ وشو وی چې یو څو قدم هم واخېستل وی ما ته کاکاجي لږ ودرېږه ودرېدم نو وی پاس شین ګمبد ښکاري د نبي علیه السلام په کوټه مبارکه شین ګمبد نه را بهر شه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که نه د امت په حال خبر شه محمد رسول الله چې ماشوم بچی دی په ګولی دی په دا زړه وویشتمه دا هلته شته وی ما ورته ویل چې بچی که دا هلته وي نو مونږ دلته څه کوله دا مونږ خو دا منډې تړې هم دې دی لګو وی ښه دا سپورې ډوډۍ مې قبولې دي دا کلکې مې قبولې دي دا جانو خو د دې ګمبد او د دې ځای خاورې پرېښودو ته نیم ته علم مې وکړو که مې ونه کړه زړه کې به دا تصور کې زما وروره د مدینې منورې ځمکه د پرېښودو ځمکه خوشحاله وطن خشته سړی پکې قسم په خدای سکون او اطمینان محسوس کړي په هغه پاکه ځمکه کې مونځ دې قیمتي دی سلام دې قیمتي دی عبادت دې قیمتي دی او د چا خاوره او د چا ځمکه ده د الله نه دا سوال کوو زه خو د الله نه دا سوال کوم اول د الله نه دا سوال کوو چې رب العالمین دې مونږ او تاسو ټولو له د خپل عبادت لپاره دراز عمر نصیب ځکه چې عمر د انسان څونه ډېري پکې منځونو کې او پکې عبادتونو کې نو هغه د هغه دپاره پیدا ده خو ورپسې به دا سوال هم کوو چې رب العالمین دې د ایمان او د نیک عمل سره زموږ د مدینې منورې په ځمکه مرګ نصیب کړي مبارکه ځمکه ده برکتي د مدینې منورې خلک
نبی علیہ السلام مبارک فرمایي دا به زما هغوی به م را سره ملګري شي نو نیغ به د محشر میدان ته ځو نو چې کوم خلک د نبی علیہ السلام مبارک لښکر وي د قیامت په ورځ او یو ځای ورسره د محشر میدان ته ځي د هغې خلکو څه غمونه نو حاجیان صاحبان څوک مخکې او څوک وروستو د مدینې شریفې او د مدینې منورې سفر کوي مدینه منورې سره نږدې 3 میله کې یو جومات دی مسجد قبا ورته وایي هلته حاجیان صاحبان لاړ شي دا لومبي جومات نبی علیہ السلام جوړ کړو لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا ان الله يحب المطهرين دا چې نبی اسلام څنګه هجرت وکړ نو سوار له سیاسي شو دغه قبا کې دیرو هلته د جومات بنیاد کې ښه د مدینه منورې د مسجد نبوي مبارک نه مخکې نبی علیہ السلام مبارک بغیر خالی مسجد قبا ته پیاده وته او فرمایلی یو چې چا خپل کور کې او دس وکړو ځان یې پاک او بیا مسجد قبا ته لاړ 2 رکعاته مونځ یې وکړو الله به د 2 رکعاتو په برکت د عمرې ثواب وله ورکړي دا بله فایده یاره الله بادشاہ دی صحابه خو د خپل وطن نه لاړل هجرت یې وکړو مکه مکرمې ته راتلي نه شو دشمني وه دلته د کافرو سره عمره پرې بنده شوه هغې نه مله الله کار اسان کړو دغه 2 رکعاته کوه عمره خو ډېر ګران کار دی د عمرې ثواب به الله درکړي نو حاجیان صاحبان لاړ شي مسجد قبا ته هلته 2 رکعاته مونځ کوي د نبی علیہ السلام مبارک جماعت صحابه پکې اوسېدل او د 2 رکعاتو ثواب د عمرې برابر مسجد قبلتین ته لاړ شي هغه جماعت چې قبله هلته په نبی علیہ السلام د قبلې د بدلېدو آیاتونه نازل کړي نماز پخین مونځ یې کو بیت المقدس ته داسې طرف ته بیت المقدس ته نماز پخین مونځ یې کو 2 رکعات یې کړي چې جبریل علیہ السلام ونه راغی فول وجهك شطر المسجد الحرام مخ بل طرف ته واړوه نبی علیہ السلام صفونه مخکې راغی دی خو یې مخ کړی او صحابه ورپسې بیت الله ته مخ کړي نو مخکې چې زه تلم نو دې خوا ته محراب او دا آیاتونه پې لیکلي خو زموږ خلک سادهګان دي نو هغې ته یې مخ کولې نو اوس یې هغه خط روان کړی دی خلک لاړ شي 2 رکعاته مونځ وکړي ځکه د نبي علیہ السلام مبارک د مانځه ځای مونځ یې پکې کړی دی خندق که نه وړو صحابه نو هلته یو جومات دی هغه ځای باندې جومات جوړ شوی دی چې په کوم ځای د رسول الله مبارک خیمه وه د فتح آیتونه پکې نازل شوي د کامیابۍ کوټې جومات ته ډېر پوټې نه لکه دا زمونږ د جومات دا د دې ستنې پورې دی بس دومره ځای دی نه زما د دې منبر نه هغه دیواله پورې ستنې پورې نو خلک ورځي 2 رکعاته نفل پکې کوي هلته نور جوماتونه مو مسجد عمر مسجد ابوبکر مسجد علی مخکې به ورته مساجد سبعه وي بیا 2 روان شو 5 شو 5 شو اوس 2 جوماته پاتې دي او اوس چې تللی وم د عمره کې نو هلته کې یو عظیم الشان جومات سعودي حکومت روان کړی دی احد ته لاړ شي نږدې دی مخامخ د مدینې منورې نه احد ښکاري هغه غر چې کوم ځای د رسول الله مبارک عظیم جهاد شوی دی او یا کسان صحابه کرام پکې شهیدان شوي یو قلعه تو د په هغې قلعه کې د 3 صحابو قبرونه دي خلک په جنډو کې ورته ګوري ښکاري د حضرت حمزه رضی الله عنه سید الشهداء د پیغمبر علیه السلام مبارک تره د هغه قبر دی حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله عنه د هغه قبر دی او د عبدالله ابن جحش رضی الله عنه 3 صحابو قبرونه دي او مخامخ اخواته بیا یو بله قلعه ده په هغې کې نور صحابو قبرونه دي مخامخ د احد غر دی ورته نبی علیہ السلام احد ته راغی احد جبل يحبنا ونحبه احد داسې غر دی چې مونږ سره مینه ده او زمونږ د مور سره مینه ده او چې څوک احد لرا چې د دې ځای میوه دې وخوري که بل څه نه موني د دې ځای د ازغو بوټې دې راوالي چک دې پرې ولګئ زه ملګرو ته وایم هلته دا واړه واړه ازغیدار بوټي دي مې د دې نه لږ پاڼه روشو کوی د دې لږ لرګي راوالی په دا خوله کې وچوپی او خوا کې وړه غوندې غونډی د هغې ته خلک وخیږي جبل الرومات ورته وایي چې نبي علیه السلام مبارک او یا کسان
صحابه کرام دا عبدالله ابن جبیر رضی اللہ عنہ په مشره کې پاغې کېنولو وی زمون سوکې کوي چې کافر په موږ د بل طرف نه رانشي میدان جنگ نه التم صحابه لار د زیارت چې کوم آداب دي دا غي لاندې خپل کار وکړي مخامخ جمعات نه مخامخ د بقی مقبره ده پکې د لسو زرو نه زیات صحابه کرام دفن دي چې سره ورشي موږ ته قبرونه تاریخ په جهات معلوم دي مخامخ چې سره ورشي خي طرف ته د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها قبر دی د حضرت عباس رضی الله عنه قبر دی د حضرت حسن رضی الله عنه قبر دی او د هغې د بچي لږ چې دی خواراشي د نبی علیه السلام د نهو بیبیانو قبرونه دي یو ځای لږ چې د رادې خواشي د درې لونو قبرونه دي لږ چې ور مخکې شي د امام مالک رحمت الله علیه د هغه د استاد د نافع قبر دی لږ چې مخکې شي د حضرت عثمان رضی الله عنه قبر دی او د بیبي حلیمې د نبی علیه السلام د پیو مور چې ورې راغی د هغې قبر دی د نبی علیه السلام مبارک زوی د ابراهیم علیه السلام د هغه قبر دی د ابو سعید خدری رضی الله عنه قبر دی د عثمان ابن مزعون رضی الله عنه قبر دی دا ښکاره دي د بیبي عاتکې د نبی علیه السلام مبارک ترور د هغې قبر دی حره یو جنگ شوی په مدینه شریفه د هغې د شهداو قبرونه دا ښکاره دي باقي پته نه لګي چې کوم ځای دي خو په دغه خاوره کې دفن دي تابعین تبع تابعین ائمه بزرگان د دین پکې دفن دي سړی لاړ شي د قبرونو چې کوم ادب دی د هغې لاندې ګوري بې ادبي به نه کوي السلام علیکم اهل الديار انتم سلفنا ونحن بالاثر وإنا إن شاء الله بكم للاحقون اے دا مقبری خاوندانو پتاسو زمون سلامی تاسو مون مخکې تلې مون در پسې در روانیو ان شاء الله تاسو سره مون پیوس کېږو یغفر الله لنا ولکم الله تاسو مون بخي والله دې مونږ مو بخي دا د مقبرې آداب دي او دا په مقبره ادب دی نبی علیہ السلام به د بقي مقبرې ته ته د صحابه د خپلو ملګرو خواله نو اغیلب دل مسنون دی نبی علیہ السلام اتباع و دا شریعت مطابق مخامخ جماعت تبلی و جماعت دی مسجد غمامه وتوی التا نبی علیہ السلام وطلو او دا باران دا پارا سوال کرو شیر اسمانو اس اوریز نو پا اسمان کے او صحابه وی قحط دی باران دی سارمو گیانشتا حلاک شو منگم برباد شو ویدی چیزو بارتا اوتا نبی علیہ السلام مبارک لا سوچت کر یو صحابی فرمائی ویلا سے اخکتک نو کړي چې ګټان ویغراله وې دا سي باران خدای پاک وکړو چې مونږ په باران کې کورونو ته تختیدو نبی رسول الله مبارک خوشاله خندل چې اوس بیا د بارانونو سوال کو او یو منډه وه وې ما په خپل اساس کې د باران ولیدل یو صحابي وې چې د نبی رسول الله مبارک په ګیره کې خطې دل اوریدل التجمعات د مسجد غمامه وته دغه دی نبی رسول الله ټول مدینه منوره مبارکه ده د عزت او د شرافت ځای دی د ګناه ځای نه دی ځکه نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې مدینه منورې ته څوک راشي ادب احترام عزت دی کوي زما سلام دی کوي که ما له رانغې زما سلام نه ما سره ګورې بې وفایي وکړه وفایي به راسره نه کوي